ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم وهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. صدق الله مولانا العظيم. دا سورة نمل شروع کو. نو پدې کې په دې دویمه رکوع کې د وادي نمل ذکر راغلی. د وادي النمل چې حضرت سلیمان علیه السلام په وادي النمل باندې تېرېده، نو هلته یو میږی ده او منذره ده. خپل قوم ته یره ورکړله او ورته وویلې چې تاسو خپلو سورو ته ننوځئ. یا ایها النمل ادخلوا فی مساکنکم، ځئ خپلو سورو ته ننوځئ. لا یحطمنکم سلیمان و جنوده، هسې نه چې سلیمان علیه السلام دغه پوځونه په تاسو باندې خپې کېږي. او د هغې خیر یې ولټوه چې سلیمان علیه السلام خو د الله پیغمبر دی، هغه خو په چا زیاتی نه کوي او د هغه پوځونه به هم د هغه په آدابو باندې مؤدبي، خو دغه دی دا هغې به پوه نه وي او په تاسو. نو دا واقعه د نمل را روانه ده، د نمل میږي ته وایي. نو دا صورت ته نوم کې ایښودی شو سوره نمل، یعنی هغه صورت چې په هغې کې د نمل ذکر راغلی دی او هغه ذکر د هغې نملې چې هغه د قوم مشره وه او د هغې خیرخواهي لټوله، نو د هغې ذکر راغلی. نو دا راواخیستی شي دې صورت ته به طوري نوم کېښودی شو سوره نمل. ځکه تاسو ما پرې پوهې کړي یئ چې د اسلافو او د مشرانو دا طریقه ده چې دوی د قرآن مجید د صورت دپاره نوم په موضوع باندې نه ږدي، په مضمون باندې نه ږدي. تاسو ورته ټاپک وایي، په هغې نه ږدي، ځکه چې د قرآن مجید په یو صورت کې بې شماره موضوعات، لکه اوس د دې صورت په تاسو واورئ چې دې کې څو موضوعات. نو توحید دی، لکه دلته رسالت دی او اثبات د آخرت دی. دا درې غټ موضوعات په دې صورت کې ذکر کېږي. اوس که دې ته موږ سوره توحید ووایو، نو رسالت او آخرت باندې دلالت نشته، او که سوره رسالت ورته ووایو نو په توحید او په دغه نشته، او که سوره اثبات آخرت نوم ورکېږو نو بیا هغه نور. د دې وجې نه علما او مشران زمونږه اصلاف هغې د قرآن مجید په دای کې په نومونو ایښودلو کې د صورتونو بس یو نمایان لفظ چې د هغې لاندې څه واقعه ته اشارهی یا د یو پیغمبر معجزهی هغه راګیستی شوی دی، صورت ته به طوري نوم ایښودی شوی دی. په دغه سلسله کې دلته دې صورت ته سوره نمل نوم کې ایښودی شو. دا سوره نمل دی. او ستاسو ورپسې وروستو لیکي بره دا چې مکیتون، دا مکی دی. نو د مکی مطلب دا دی، د مکی او د مدني بې شماره تعریفونه شوي دي. امام سیوطي رحمت الله علیه په اتقان فی ام القرآن کې بې شماره اصطلاحات استعمال کړي. خو تاسو ته چې کومه اصطلاح ما ښودلې ده د دې دپورې موږ کړې ده ترجمه. نو تاسو ته چې کومه اصطلاح ما ښودلې ده هغه اصطلاح دا ده چې د هجرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې څومره صورتونه د قرآن نازل شوي، هر ځای کې چې نازل شوي دي، په هر مکان کې چې نازل شوي، په هر زمانه کې چې نازل شوي، که په اوړي کې دي که په ژمي کې دي، د هغه ټولو نوم به دا چې دا مکي دي. او چې د هجرت رسول نه وروسته نازل شوي دي نو په مکه کې ولې نه نازل شوی، خو هغې ته چې کوم دی
مدني ویلې کېږي. نو دا لنډه ترجمه شوه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې کوم سورتونه راغلي دي هغه ټول مکي سورتونه دي، او چې د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته څومره سورتونه راغلي دي دا ټول مدني سورتونه دي. او نښه یې دا ده چې په کوم صورت کې د توحید ذکر او پاګې دلایل، رسالت او پاګې دلایل، اثبات د آخرت او پاګې دلایل، دا د نښه ده چې دا مکي صورت دی. او په کوم صورت کې چې احکام راغلي دي او کثرت احکام راغلي دي نو هغه صورت خود به خود دا د نښه ده چې دا مدني دي. ځکه چې نبی علیه السلام په مکه کې ډیر زیات صحابه او پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ډیر په کمزورۍ په حالت کې، د دې وجې نه هلته احکام نه وو راغلي. او چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړو او هلته الله تعالی یو لویه جته د مسلمانانو تیاره کړه، د مهاجرینو د انصارو، او یو اسلامي سټیج پیغمبر خدا قایم کړ. نو د هغې نه وروسته چې څونه صورتونه راغلي دي نو دفعات د شریعت اسلامي راغلي. احکام څه ته وایي؟ دفعات د شریعت اسلامي. نو دا حکمونه بیا راغلي په دې طریقه باندې دا وچلېږي. نو دا یې نښې دي چې په کوم صورت کې کثرت احکامو دا مدني دي، چې په کوم صورت کې زور په توحید او په رسالت او په اثبات د قیامت ورګه شو دا مکي صورت. نو دا خو ستاسو دا مکیتون ټکی شو. دا صورت په دریو موضوعاتو باندې مشتمل دی. یو توحید د الله رب العزت، دویم رسالت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، او دریم چې کومه دی دریم هغه اثبات د آخرت او د قیامت. نو دا درې موضوعات دي. په دې دریو موضوعاتو باندې سورې نمل کې به قرآن بحث کوي. خو د ټولو نه مخکې په قرآن کریم ذکر الله تعالی کوي، او چونکې مشرکانو قسمه قسم ابتراګانې کولې نو یو ابترا پکې دا هم وه چې دا قرآن دې پیغمبر د ځان اساس کړی، دا قرآن مفتری دی او دا پیغمبر مفتری دی او دا قرآن مفترا دی. نو قرآن کریم کې الله د دې په یو کم 13 سورتونو کې د حروف هجاو نیم حروف راوړي. نیم حروف هجا ټول څونه دي؟ یو کم 13 دي که نه؟ نو په یو کم 13 سورتونو کې دا د حروف هجاو نیم حروف هغه راوړي دي، او الف لام میم کاف ها یا عین صاد طا سین طه دا په یو کم 13 سورتونو کې دي. او دا د دې ټولو دا چیلنج دی کفارو ته چې څوک هم دا وایي چې دا حضرت محمد مصطفی رضان اساس کړی دی نو دا ستاسو په کلي کې پیدا شوی و، ستاسو په کلي څلوېښتو کالو پورې د هېڅ نه ویل، دغسې چپ چاپ نه مدرسې ته تللی دی، نه خط کتابت زده کړی دی، نه چانه تعلیم کړی دی، نه چاته ګوړه ماته کړې ده. او داسې یو انسان دی ټول یې ښه پېژنئ، پلار یې ورته معلوم دی، مور ورته معلومه ده، قوم او قبیلې ورته معلومه ده، د ده اخلاق معلوم دي. داسې اندازه چې نبي علیه السلام د پیغمبرۍ نه مخکې په صادق الامین په مکه کې مشهور، انتهایی رازباز انسان، انتهایی رازباز انسان او انتهایی نیک انسان، دا دې باندې مشهور. دا هو چې کله حق وي نو بیا ورته خلکو نومونه کېښودل، نو بیا ورته محمد په ځای مزمم وي. نن مزمم دا خبره وکړو، نن مزمم دا خبره وکړو، دی نوم هم تا ته به څوک څه نه وایي. او که تا حق وویو ته به ما به څوک ما به ګلونه په غاړه کې واچوي، والله کېدله واچوي، کاڼي باندې به دې ولي په کاڼو. نو دا دې وجې نه دا صورت هم په هغه صورتونو کې دی چې دا کفارو ته چیلنج دی. طاسین دا د مقطعاتو قرآنیو نه دی، د قبیلې د متشابهاتو نه دی، د دې په معنا سوا د الله نه بل څوک نه پوهېږي، بل چاته نه ورځي دا.
قرآن کریم کې دا خبره الله کړې ده چې د متشابهات او علم دا الله ځان سره ساتي دی. وما يعلم تاويله الا الله. د دې په ترجمه حقيقي باندې نه پويږي مگر الله فقط پويږي، بس صرف پويږي الله رب العزت. او والراسخون في العلم، د دې بعض علماو چې پرکه وقف وکړه الا الله په دې وقف دی، نو په متشابهات صرف الله پوي دی. او بعض علماو چې نه دا والراسخون في العلم عطب دی په الله باندې، نو په والراسخون باندې با وقف کوي. نو معنا دا شو چې الله په پويږي، او کم خلک چې په علم کې کلک دی راسخون ته وایي چې په جوور علم ولا خدای ورکړي، نو هغه هم پويږي. او عبد الله زوی عباس په ویل چې ما له ما ناراض ویل زه په پويږم. پیږي پرې باندې زمونږ د استادانو په سلسله کې مولانا سیندی پر هندستان کې چرته عالم تیر شوی دی، ډېر لوی عالم دی، حدیثو کې دغه بخاری باندې یو بره او دغه شته دا هغه به ویلي مالې ترجمه راځي. نو طالبانو ورته ویلي، طالبان خو دغه سي ویل چې مونږ ته ووایه څنګه معنا ده، ویل ویلې نه شم نور په پوهېږم. هغې ویل دا مونږ نه وایو دا څنګه خبره چې تا لرځې ویلې نه شي. او کور ته لاړ ګوړه یې راوړه، ګوړه یې راوړه په طالبانو یې تقسیم کړه. هلکه دا ګوړه وخوړې ماړه خبرې به کوو وروسته چې ګوړه یې وخوړه ویل دا ګوړه خوږه وه، ویل ویل ډېره خوږه وه که لږه، ویل څونه خوږه وه، ویل چې دا خو موږ نه شو ویلی چې څونه خوږه، ویل دقسې مال هم راځي خو نه شم ویلی چې دغه ده. پوهېږئ پرې باندې که نه. خبره اصل کې دا ده چې د دې علم الله ځان سره ساتلی دی چې کوم حقیقي علم دی د دې، خو د دې هغه مطلب دقه دی، مطلب دا واضح دی چې دا چیلنج دی کفارو ته. داسې وکئ چې که دا کتاب یو عمومي انسان د ځانه سادولی شي او تاسو ته یې پیش کولی شي، نو تاسو کې لولي بلغا فصحا دي، د ژبې عربۍ ماهرین درکې دي، راوړاندې شئ او د دې قرآن غوندې کتاب ساز کوي. پیریان هم ځان سره ملګري کوي او د قرآن مثل پیش کوي، پیش یې نه کو بیا ورته قرآن لږ اسانه کا ویل بعشر سور مفتریات، لس سورتون راوړئ خو چې د ځانه ساز شوي د دې په شان ساز کوي. ځئ که نه وئ را مخکې شئ چې پته ولګېږي ستاسو. نو دا یې مونږ وکړه. نو په سورې بقره کې دا سرپاسه 5 اتیایم نمبر صورت دی په نزول کې. هغه صورت چې کله دغه شو نو خبره دا وشو چې زه یو صورت ساز کوي، یو صورت فقط ساز کوي، دا هم بس نور بگو یو فقط یو. نو هغه هم ساز نه که. او دا زمونږ ایمان دی چې د قرآن د یو آیات مقابله هم سکون شي. دا خو پرېږده. دا مشهوره واقعه ده مسیلمة الکذاب، دا تاسو ته ما ویلې ده. مسیلمة الکذاب د پیغمبر خدا په ژوند کې یو سړی و او د پیغمبرۍ دعوی کړی و، او پیغمبر خدا سلم ته راغلی مو او پیغمبر خدا سلم سره خبرې هم کولې، او نبی علیه الصلاة والسلام دی یو ورسره یو ویان دی د انصارو طرف نه د پیغمبر خدا ترجمان د مسیلمة الکذاب پیغمبر خدا هم سره خبرې اترې وکړې او نبی علیه السلام ته لاړ دا زما ترجمان به تاسو خبرې کوي. خو بهرحال هغه سړی چې و دا یو دروغجن پیغمبر و. دا عمرو بن العاص رضی الله عنه لا مسلمان شوی نه و، نو دی به د یمامې ته د تجارت د غنمو تجارت لپاره ته یمامه ما ولیده دا ځل چې زه تللی یمامې ځای نه مو ولیدله کلاګانې ورسه د هغې نه وروستو چې کوم صحابه هلته امیران پاتې شوي د هغې نومونه هم لا په هغه بورډونو باندې لیکلی شوي. بهرحال هغه ځای موږ ټول ولیده چې کوم ځای کې د ده قلا و او یو عظیم الشان قلا د سازه کړې وه او 40,000 پوځ د سره 40,000 پوځ. نبی علیه السلام په زندګۍ کې د چا څه ونه ویلي، او چې نبی علیه السلام وفات شو
نو دوی به په مدینه باندې حمله کوله. نو ابوبکر صدیق 11 فوجونه برابر کړه او هر یو ته جنډه ورکړه او هر یو ته علاقه او خرچ دی علاقه ته لاړ شو. نو دا علاقه یم خالد رضی الله تعالی عنه دغه کړو یمامه حضرت دغه چې کوم دی دغه خلیفہ اول یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. او دا جګړه ډیره غڼه وخت چلیدلې وه. په اخر کار الله تعالی مسلمانان د فتح ورکړه او دا مردار شو او هغه جعلي او مصنوعي پیغمبرو جعلي او مصنوعي امتیانو هغه ور سره تباه شو. کالته وسلاړی چرته ریاض سلاړی نو په ست دغه چې کوم دی 70 میل کې هغه ځای دی 70 میل یمامه غټ ځای دی. زما پکې یو شاګرد نو هغه بیا موږ په شراغه او گاډي راوستو موږ بوتو دا مولي شورا سره هغه هر څه موږ هلته ولیدل. بهرحال دی راغلی دی دا د غنمو علاقه ده هغوی به راتلل دا دغه د عمرو بن العاص رضی الله عنه د جاهلیت په زمانه کې د غنمو د تجارت لپاره دلته به راتلل. نو دا چې ورغی نو مسلمه سره یارانه وه. نو مسلمه سره به ناست پاستو او خبرې اترې به یې ورسره کولې. نو یو ځل چې راغی نو مسلمه ورته وایي ستاسو په هغه پیغمبر باندې په دې وخت کې څه شی راغلی دی داسې څه نه وي وحي راغلی صورت. هغه ویل او په هغه باندې یو وحي راغلی ده او ډېر مختصر صورت دی او معنخیز صورت دی. ویل ته ووایه. نو عمرو بن العاص کور هغه بله مسلمان نو خو هغوی خپله ژبه وه او دا قرآن به هغوی دغه کو دا به یې اورېده. دا بله خبره چې د منلو ته لا تیار نو. نو هغه ویل چې دا صورت نازل شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اوس زمونږ په هغه پیغمبر چې دا وایي کړی ده چې والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ویل دا نازل شوی دی. اوس مسلمه سر ښکته کو یو ساعت سر یې ښکته کړی اوس عربي سازی که نه نو بس بیا سر راوچت کړل ما ته مستقص یو مختصر صورت راغی. هغه ویل ته ووایه. هغه ویل چې یا وبرو یا وبرو انما انت اذنان وصدر وسائرك حفر قفر كيف ترى يا عمرو. عمرو ته وایي هیڅ ولیده. هغه ورته وایي هغه له ورې پرې بل ډېڼ کې دی عمرو بن العاص په بل ډېڼ کې دی ورته وایي یا مسلمه والله اني اعلم بانك تعلم انك تكذب. زماري په خدای قسم ته په دې ښه پوهې چې زه په تا پوهېږم چې ته سپین دروغ وایې خدای دې درته. چېرته والعصر ان الانسان لفي خسر او چېرته یا وبرو یا وبرو. وبر جشکي ته وایي په دې دیر په علاقه کې په دې ځای کې په دې غوړاسو کې یو شی دی د وړوکي شوګي په شانتي هغې ته وبر وایي ښه. نو یا وبرو یا وبرو ای جشکیه ای جشکیه انما انت اذنان وصدر ته خو تش غوږونه او سینه یې او وسایرکو حفر قفر ټول عمر ته په شاړو کې ګرځې سوړي وباسي. نه دغه آیات دغه صورت ترجمه وه بیا یې ترجمه ده. نو عمر صاحب ورته وایي هله مسلمان دی وایي ته په ښه په دې پوهې چې زه در باندې پوهیم چې دروغ وایي خدای دې غر کړه. نه ته اوس څه وې د چا مقابله نه ده کړې او نه یې څوک کولی شي. نو وایي طاسین الله واقف دی په معنا دي حروفو دا د قبیلې د مقطعات قرآنیو نه دي د دې په معنا سوا د الله نه بل څوک نه پوهېږي. تلک آیات القرآن دا دي آیاتونه د قرآن و کتاب مبین او دا دي آیاتونه د کتاب واضح. دا تلک چې په دې صورت کې کم آیاتونه را روان دي دې ته اشاره ده. دا دي آیاتونه د قرآن و کتاب مبین او دا دي آیاتونه د کتاب واضح. مبین یو ترجمه ده چې دا مبین په معنا د مبین باندې دی بیانونکی دی خپلو اهداف او موضوعاتو لا په اعلی طریقه باندې که توحید ثابتوي په اعلی طریقه که رسالت ثابتوي په اعلی طریقه که آخرت ثابتوي په اعلی طریقه څنګه احکام چې ذکر کوي هر یو واضح او معروف او ښکاری بس
مبین معنا مبین دی او دایم معنا چې مبین دی د حلال او د حرامو د حق او د باطل د جایز او د ناجایز بیانون کې او دایم معنا دا چې مبین معنا د دې کتاب دا خبره چې دا د الله رب العزت کتاب دی بالکل واضحه ده دا بالکل درجه د شهرت ته رسیدلې دا معنا ده او وهدن او دا کتاب هدایت دی وبشرا او زیر دی للمؤمنین د پاره د مؤمنانو معنا دا ده چې دا قرآن هدایت دی هدایت څه ته وایي هدایت په لغت کې راه نمودن ته وایي او په اصطلاح کې الدلالة بلطف ته وایي بیزاوي ترجمه کړې ده په خپل ځای الدلالة دغه دا سره نو دغه معنا ده د هدایت او نور د هدایت تاسو بری منطق کې ډېر په شرطاجي کې ډېر ترجمه مرجمه زده کوي او دا پکې اشاعره دا پکې معتزله دي او دا پوره کیسه پکې کوي خو بهر حال دلته زموږ معنا دا ده چې دا قرآن رهنما کتاب دی لار خوون کې دی او بشرا للمؤمنین زیره دی د مؤمنانو لپاره مؤمنانو ته زیره ورکوي ده نو د قرآن هدایت عام دی مؤمنانو تم دی او غیر مؤمنانو تم دی خو چونکې فایده د دې نه مؤمنان اخلي ځکه قرآن دا هدى للمتقین او للمؤمنین ټکی وایي اوس د دې او بشارت معنا تاسو ته ما کړې وه چې الخبر السار نو خوشحاله خبر ته وایي په بعض ځایونو کې چې قرآن مجید ویلی چې وبشرهم بعذاب علیم چې دوی ته زیر ورکړه په عذاب علیم باندې نو عذاب علیم خو د خوشخبرۍ خبر نه دی که نه پرې باندې پوهېږئ دا معنا ده چې دا زیری دی دا دغه دی او هغلته چې قرآن وایي ورپورې استهزا کوي استهزا ورپورې کوي ځکه چې کافر ټول عمر د خدای په دین پورې استهزا کوي ټول عمر د الله په پیغمبر پورې استهزا کوي نو الله هم په هغې پورې استهزا کوي نو په بشرهم بعذاب علیم کې استهزا ده الله ورپورې ټوکې کوي نور معنا د بشارت دقه ده چې الخبر السار د دې صورت دا لومبني آیاتونه بالکل د سورې بقرې د آیاتونو په شان دي که تا سورې بقره ویلي او د هغې ابتدایي حسب ویلي نو دا صورت دا آیاتونه او هغه آیاتونه بالکل یو بل شان سره یو شي د دې نه هلته موږ ډېر لوی وضاحتونه کړي الذین یقیمون الصلاة اوس قرآن د مؤمنانو صفت بیانوي چې مؤمن څوک دی مؤمن کامل څوک دی نو لومبنۍ صفت الذین یقیمون الصلاة کسان دي چې همیشه ودرئ مانځه لره ویؤتون الزکاة او کسان دي چې ورکوي زکات لره وهم بالآخرة او ای دوی په آخرت باندې هم یوقنون دوی یقین کوونکي نو یو صفت دا شو چې یقیمون الصلاة ودرئ مانځه لره اقام یقیمو اقامتن په معنا د ادرولو دی نو دلته ګوره داسې قرآن ونه ویل چې یؤدون الصلاة مونځ ادا کوي نه وایي مونځ قایموي د قیام په معنا کې او د ادا په معنا کې فرق دی ادا خو کول دي او اقامت دې ته وایي چې دې فرایض واجبات سنن مستحبات دا هر یو په ځای راوړل دې لپاره جامې پاکې ساتل بدن پاک ساتل ځای پاک پکار دی دې لپاره په جومات پکار دی دې لپاره مؤذن پکار دی دې لپاره امام پکار دی دا ټول دی اقامت الصلاة مونځ ودرول د دې وجې نه چې په قرآن کې راځي چې الله پیغمبرانو ټولو ته ویلي چې ان اقیموا الدین تاسو به دین قایموئ د دین د قیام معنا دا نه چې دین به تاسو منئ قدر په خلکو به منئ دا دین به پر خلکو باندې رایج کوئ د دین د قیام معنا دا چې دا دین به په خپلو خپو ودروئ پیغمبر خاص رحم چې الله را لېږلی نو هم په دې باندې راغلی چې
الله تعالی خپل پیغمبر را لېږلی دی دې دپاره چې دا دین اسلام په تمامو دینونو باندې غالب کړي. د اقامت الدین معنا دا ده چې دین په تمامو دینونو غالب کول. دا یې معنا وان اقیم الدین. دقسې د یقیمون الصلاة معنا ده چې مونځ کول څومره چې د مونځ د کولو طریقې دي او پیغمبر خدا موږ ته ښودلي دي او موږ ته په دین کې ښودلی شوي به دا اقامت الصلاة. او صلات پیژنئ، صلات خپله معنا دعا ده. دا خلک ترجمه کوي چې صلات دا تحریک الصلوین ته وایي. دا هسې معنا ده، ښه معنا دا ده چې صلات دلته په معنا ده دعا باندې دی. نو معنا دا نو صلات په معنا خپله معنا د صلات دعا ده، خپله معنا د صلات دا دعا ده. او قرآن وی وصلی علیهم فإن الصلاة سکن لهم. ته دې صحابو دپاره دعا وغواړه، ستا دعا د دوی دپاره اطمینان قلبي دی. نو صلات خپله معنا دا ده. او دلته د صلات شرعي معنا دا ده چې په ارکانو مخصوصو باندې او په قراءاتو منصوصو باندې او په اذکارو منصوصو باندې مشتمل. دې ته ویل کېږي صلات. او یؤتون الزکات ورکوي زکات لره. نو زکات ورکول خو تاسو پیژنئ چې زکات څه ته وایي. نو زکات اصل کې ډېرېدلو معنا هم ده او د پاکولو معنا یې هم ده. او په زکات ورکولو کې د سړي مال پاکیږي هم او ډېرېږي هم، دواړه ټکي بس برابر دي. خو چونکې دا صورت خو مکي دی نو دلته د زکات حکم خو څنګه چلو؟ دا یو سوال دی. نو د هغې جواب دا دی چې فریضه د زکات دا په مکه کې هم وه خو اجرای بیا په مدینه منوره کې شوې ده. یا دلته د زکات ته مراد تزکیه نفس ده، ځکه چې زکات صفایي ته وایي. نو دا هم تزکیه نفس ده، نفس پرې باندې پاکېږي. پوهېږئ؟ نو عقیده پرې پاکول، نو خپل نفس پاکول، خپل عقیده پاکول، خپل عمل پاکول، خپل معاملات پاکول، دا ټول د دې لاندې راځي. او وهم بالآخرت، او دا مؤمنان خالص په آخرت باندې هم یوقنون، هم دوی یقین کوونکي. یقین اصل کې هغه علم ته وایي چې هغه په دلیل باندې ثابت شي. کوم علم چې تا ته په دلیل ثابت شي دا مرتبه د یقین ده. دا یقین په دې علم کې پورته درجه ده، مخکې درجه ده. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة دا قرآن دا تقابلی مطالعه ده. دې کې ترهیب او ترغیب دی، ترهیب او ترغیب. اوس پوری ترغیب او اعمال صالحه ته اوس الله رب العزت تخویب ذکر کوي او زورنه ورکوي او نفرت اچي خلکو ته د دغه ناکاره عقاید او اعمالونه چې کوم کفارو بی دینو خپل کړي دي. نو وایي ان الذين لا يؤمنون بالآخرة، یقینا هغه کسان چې انکار کوي د آخرت نه چې قیامت نشته، دوباره ژوند نشته، د الله دربار کې ودرېدل نشته، هلته حساب او کتاب نشته، هلته جنت او دوزخ نشته، هلته هیڅ نشته. دا د دې مولیانو او دا ځان ته چې مولیان وایي دا دې خود ساخته خبرې دي، د ځان یې سازي کوي. دا باطل پرست او بېدینه دا خبرې کوي. نو قرآن وایي هغه کسان چې ایمان په آخرت نه راوړي زینا لهم اعمالهم وهم یعمهون، نو ښایسته کوو موږ دوی ته دې نامنونکو ته اعمال د دوی وهم یعمهون، نو دې پای کې متردد او متحیر. اوس دا یو ناشنا خبره چې الله وایي کوم خلک چې آخرت نه مني موږ هغې ته د هغې اعمال په دې سترګو کې ډولي کو، ورته یې ښایسته کو او په هغې مطمئن کو. نو الله ته څنګه د دې نسبت کېږي؟ نو الله ته نسبت تخلیقاً کېږي. لکه تاسو چې کله مونځ کوئ نو په مانځه پسې تاسو څنګه ووایي چې کله تاسو والقدر خیره و شره من الله تعالی،
تقدیر د نیکو د بدۍ او د نیکۍ دا د جانبه د الله نو خالق د خیر الله دی، خالق د شر الله دی. نو الله ته دا نسبت تخلیقا شوی دی، دا معنا ده. لکه څرنګه چې الله ته مونږه دا ختم الله علی قلوبهم، شکه قرآن مجید کنه، طبع الله علی قلوبهم، څنګه چې د طبع او د ختم نسبت الله تعالی ته کیږي تخلیقا، دقه سي د تزیین دلته وشو. نو زینا لهم، خیسته کوو ډولي کوو مونږ دي ته اعمال د دوی چې دا دوی کوم کارونه کوي د شریعت په خلاف اړم دي، د دین په خلاف باندې لګیا دي، قسمه قسم مظالم کوي، الله تعالی ورته په سترګو ښکاره کړي دي او دا په هغې باندې کلک شوي دي. او خاص کر کوم خلک چې خلاف سنت کارونه کوي، بدعتونه کوي، هغې ته هم د هغې په باره کې هم دا راځي. نو په هم یعمهون، پس دا کسان دی متحیر متردد دي. عمها اصل کې د زړه ړوندوالي ته وایي، د زړه ړوندوالي ته، دا زړه ړوند شي د سړي. نو معنا دا ده چې عمها دا وایي تحیر ته وایي، لکه څنګه چې یو سړي نه لار ورکه شي او دی بلکل څوک شته هم نه چې تپوس یې وکړي، نو کله وایي چې دا لار به او که نه دا لار به که نه هغه لار به، نو دی متحیر او متردد چې څو پورې ته معلومات نه ورکړی شي. دقسې دا خلک په دې خپلو دین کې متحیر دي او په دې خپلو خبرو کې دغه دي. اولئک الذی لهم سوء العذاب، دا کسان موصوف په دې صفتونو. اولئک اسم اشاره ده، د دې نه مراد اشخاص فقط نه بلکې اشخاص مع صفاتی. نو معنا دا ده اولئک دا کسان موصوف په دې ناکار صفتونو، الذین اغا کسان دی لهم سوء العذاب چې دی دپاره ناکار عذاب دی. څنګه ناکار عذاب دی؟ دا به د مجاهدینو په لاس باندې الله تعالی قتل کی، یا به د مجاهدینو په لاس باندې الله تعالی رسوا کی، د مجاهدینو په لاس باندې به دا الله جلاوطن کی. دلته عذاب نه دا معنا مراد، وهم فی الاخرة هم الاخسرون. هر چې د آخرت مسله ده، وهم او دا کسان چې دي په آخرت کې دوی به زیانکار او تاوانمند دي. یعنې سخت تاوانمند به په قیامت کې څوک هغه کسان چې د هغې دا عقیده ده چې آخرت نشته. ځکه چې کوم سړي دا عقیده چې آخرت نشته وله تیاری نه کوي، هغه خو شته، نو دا یار چې ورشي نو بس بیا به ارمان کوي چې کاش کې ما دا کار نه وی کړی، ما دا ګناه نه وی کړی، ما دا کفر نه وی کړی، ما دا بیدین نه وی کړی، ما دا پسکو پجور نه وی کړی. او په آخر کې وانک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، یقینا اے پیغمبره ته چې خامخا ملاویدی شي تا قرآن د جانبه د هغه ذات نه چې هغه حکیم او علیم دی. او حکیم علیم ذات ته طرفه تا ته دا کتاب ملاو دی. دا کتاب تا ځان دی احساس کړی. مشرکان دروغ وایي، دا خلک دروغ وایي. دا کتاب د دې کتاب ملاویدل، د دې کتاب تا ته رسېدل، د دې کتاب تا سره ملاقات کول، دا چې کوم دی دا د جانبه د الله رب العزت نه دی چې د هغه یو صفت حکیم دی. او حکیم دا دې ته وایي چې د هغه هر کار کې حکمت وي. وفعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت. او علیم دی، پوه دی په نیتونو د هر چا باندې، او پوه دی په حالاتو د هر چا باندې. دا هم پیژني چې څوک د پیغمبرۍ لایق دی، او دا هم پیژني چې څوک په دې باندې د اچھا کولو قابل دی او څوک د انکار قابل دی. دا ټول الله ته معلوم دي. الله تعالی علم محیط لري. انشاءالله نن په دې بس کو، بیا به خیر سبق وایو. دا چونکې نن افتتاح ده، نو د افتتاح په دې سلسله کې دا نن تقریبا په دې ټوله صوبه کې څونه مدارس چې دي د نظم المدارس الاسلامیه سره، نو هغه ټول نن د هغې افتتاح ده. او موږ هم په دغه سلسله کې دا افتتاح نن وکړله. د دې یو څو خبرې تاسو ته کومه، دا خبرې ځان سره په دې زړونو باندې ولیکئ.
که د علم شوق می او علم کول غواړئ نو لومبنی شرط او ادب د علم دا دی لومبنی بالکل چې د هر څه نه مخکې هغه تصحیح د نیت تصحیح النیه نیت صفا ساتل او په دې نیت باندې علم کول چې د ځان جهالت لرکم د خپل کور والا جهالت لرکم د خپل قوم نه جهالت لرکم د دې ټول امت مسلمه نه جهالت لرکم دا لومبنی شرط دی د علم او لومبنی فایده د علم چې تصحیح النیت امام بخاری چې خپل کتاب شروع کړی دی نو دې نه شروع کړی چې انما الاعمال بالنیات انما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كان هجرته الى دنيا او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه نو دا تصحیح د نیت د دې حدیث نه صحیح حدیث دی امام بخاری په خپل ابتدام کړي او دا درست حدیث دی چې صفائی د نیت پکار ده درستواله د نیت پکار دی زمونږ استاد ټول د نیت د علم په حاصلولو کې چې د الله دین دی خلکو ته ورسی او د الله په دې دین باندې خلک عمل وکړي او دا کفر او بيدینی فسق او فجور فحاشی او عریانی بيدینی او صدخوري د ختم شي تاسو زموږ د نیت نو دا یو ډیره ضروری خبره ده دویم علم باندې ځکه سوچ وکوي په خبرو باندې ډیر ته کو دا نن دا وایي نو بس کو بیا څه نه وایي دویم د تصحیح د نیت سره دویم چې اهم شی دی نمبر 2 هغه العمل بما علم عمل کول دی په هغه باندې چې څه دې زده کړه علم کول دی په هغه باندې چې تاسو زده کړه دیتا دا دویم شرط دی د علم دا دویمه اهمه پیدا ده د علم حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تزال قدما ابن آدم لا تزال قدما ابن آدم همیشه وی قدمونه د انسان چې د زینب خوځېدې نشي قیامت کې د زینب زیب ولال اجازه په مرتنی او چې تورې مخ نشي حتى يسأل عن 4 سلور خبر تاسو سونی شوه یو سړی به خپل ځای نه قدم نشي چتاوي سلور خبره یو تاسو بدای عن عمره فيما افناه قال ما عمر در کړو پس شي کې ختم کړو عمر می در کړو 50 کال شپه کاله اتیا کاله دا پس کې صرف کړو یو او بل دا خو یو تاسو چې د عمر نه تاسو وعن شبابه فيما ابلاه دویم دا چې ځواني تاسو وکړي سیوا تاله چې کوم جوانی می در کړی و استاد بدن کلکو استاد دماغ کلکو ته حشاش او بشاش وي ستاوینه په دې بدن کې تازه وا په دې وخت څه کړی دا ځواني تاسو کې صرف کړی دا په لهو لعب کې دا د الله رسول په مخالفت کې د دین اسلام په مخالفت کې کنه راته په علم کې په تقوا کې او په پرهیزګارۍ کې او په دیندارۍ کې تیر کړی دا دې ځواني تاسو پکېږي بایګانو اله به سړی قدمونه د زین وجود او وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه دریم تاسو ودا کیږي چې تعالی ما مال او دولت بارکي د کوم ځای نه دي ګټلې په حلاله طریقو او په حرامه طریقو دا نه چې پس تاسو کیږي نو ته برا جمع کول کې
که دوکه چا سره کوي نو تا ته به دا جایز ښکاري او که دروغ ورته وایي نه 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 تپوس به کېږي دا مال دې په کومه طریقه حاصل کړی وفیما انفقه او بیا چې دې لګاو په څه کې دې لګولې ډمې به پکې راګډولې دمان به دې راوستل دا یې د بېدینۍ د رایج کولو دپاره او د کفر د قایم ساتلو دپاره خپل مال او دولت ته صرف کو که نه دا زما د رضامندۍ دپاره یې صرف کړی دی او فقراو او مسکینانو باندې یې تقسیم کړی دی او زما د مخلوق سره پې احسان کړی دی په څه کې دې خرڅ کړی دی او اخیری زما استاده خبره وعن علم تپوس به کېدی شي د علم په باره کې ماذا عمل فيه څه عمل دې پکې کړی و تا چې څه زده کړي و نو دې سوال او جواب دا به خالص موږ او تاسو نه نو دې ته دې موږ تیار یو ښه دې ته دې موږ تیار یو هسې نه بل څه شی رانه ساز شي د خپلې وجې نه چې کوم علم کوئ نو په هغې به عمل کول غواړي علي رضی الله تعالی عنه فرمایي علماء سره خطاب کړی دی یا حملة العلم د علم خاوندانو علماو اعملو عملو کوي ګورې عملو کوي چې څه زده کړي په دې عملو کوي فانما العالم من عمل بما علم علي رضی الله عنه وایي عالم هغه چاته فقط ویل کېږي چې په خپل علم عمل کوي عالم څوک دی او بیا یې وفرمایل وستكون اقواما يحملون العلم زر ده چې داسې خلک به دنیا ته راشي دا علم به حاصلی علم به پر اوږو بار کړی يحملون العلم دا د دې باوجود به څه کوي دا ورپسې دا وادر علي صاحب خبرې دي وی لا یجاوزو تراکیهم د دوی د مرۍ نه به نه لاندې کېږي معنا دا ده علم به کوي او عمل به پرې نه کوي د دې مرۍ نه ګلګلونه به لاندې نه ځي دا علم نو ولا يجاوز تراکیهم او وتخالف سریرتهم علانیتهم د دوی باطن به د ظاهر سره برابر نه مجسمه به یو سازه کړي شکل او شواهد به یو ساز کړي دنه به بل سي وتخالف سریرتهم علانیتهم دا باطن به د دې ظاهر نه خلاف او دا او بیا فرمایي وتخالف عملهم علمهم علي رضی الله عنه وايي وتخالف عملهم علمهم مخالف پي د دوی د عمل د دوی د علم او يحلفون حلفا دیر قسمونه وکړي په خبره ويباهي بعضهم بعضا او مباحات او مقابله کوي یو ذل ملایم او بل ذل ملایم او بل ذل دوی عالم الله دی او بیا دا علم په دې مخلوق کې تقسیم کړی چاله ډیر ورکړی چاله لږ ورکړی دا ذکر علي رضی الله تعالی دا عمل په باره کې مرته خبره کوله نو دوه خبرې ضروري شوې تصحیح د نیت ضروري ده دا خزده کوي یوه لنډه او کوم علم چې زده کوئ په هغې عمل وکړئ دا دوه شوې او دې سره چې دا هم زده کړه او دا هم یاد شو نو بیا به مخکې په نورو خبرو باندې به سوچ کوئ هغه دا دي چې دا علم به اخلو نو د چا نه به سړی دا علم اخلي دا علم به د چا نه اخلي معنا اخذ العلم ممن د چا نه به علم اخلي نو علم به اخلي د عدولنا
د عدولونه یعنی کم کسان چې عادلان یعنی معنا دا ده داغي د الله عقیده توحیدی عملی متبع په طریقه د پیغمبر خدا او صحابه باندې او د دې علم مقصد داغه د الله رضا نو عدولونه به تاسو علي د عدول ترجمه به کله تاسو حدیث وای به زده کوئ چې عدول څوک دي دام پکې یو شرط دی او دام شرط دی دا چې با وضو به اوسېږي وی د امام سرخسی رحمت الله علیه نه چاته پوښتنه وکړه یا دومره لوی علم تا ته په څه شي میلاو شو چې په هر باب کې تا له خدای پاک انتها ته علم رسولې دا څه نه ویل ما بی لیکلو کاغذ ساده کاغذ ما بیا اودسه نه دی روچت کړی بیا اودسه کاغذ مې نه دی روچت کړی او اودس دا د مؤمن صفت دی دا وضو نه دی دا د مؤمن صفت دی لا يكون المؤمن الا متوضئا مؤمن بنی مگر هغه په اودس کې ګرځي دی وجنه اودس ضروری دی دا ما مطلب دا دی چې خو صفای سره دی کتابونو ته هم کې ناسب کار زمونږ زمانه کې وا طالبان ویل ولدا چې سړی ولدا کاپی چې سړی په بے اودسۍ کې دا کوي ولدا خیادي خو به خلکو را کاپی یادول او سړی تاسو کوي کافیه به خلکو یادوله شافیه به یادوله تلخیص به یادو او مختصر دغه چې کوم نه زما مرګره ناسته او دغه چې کوم دی دا دغه دا سلم به یادو اوس به تعریف ته سبق شروع کوي تعریف کوکی کوي پیږي په دې باندې ډېرې کمزوري ورځې راغلي مرګرو خپه کېږي ډېر د کمزورتیا مال خو کله جړا راشي او زه دا وایم چې که د علم مور وی کنه په بک بک به ورپسې جړلې وي جړلې به ورپسې دا لاسې دي هغه علم څه شو او چېرته لاړ نو ما علم مور مړه ده جړا پې شوې ده دا اودس هم پکې دی دغه رنګې د استاد خبرې اورېدل دا یاد ساتئ سماع چې څه ویل کېږي د استاد خبرې په غور اورېدل او د دې سره چې خبرې په غور باندې واوري نو غوږ به هم ورته ږدي نو الاصغاء الى الاستاذ استاد ته به غوږ دی زما خبره استاد څه وایي او دې سره بدام دغه دی چې دا یو صفت پکې دام دی د علم او شرط دام دی چې ته به خیرخواهی الدین النصیحه دین اسلام عبارت دی د خیرخواهی نه نو بیا دا حدیث تاسو معلوم دی چا خیر بلټې لله ورسوله لله ورسوله او بیا داسې د عامو مسلمانانو دپاره د خپلو امیرانو دپاره د خپلو خواصو دپاره او د عوامو دپاره د ټولو خیر بلټې د دین عبارت د خیرخواهی نه دی نو تا استاد جی چې تا به طالبانو خیرخواهی چې زموږ خپلو طالبانو ته د الله تعالی چې کوم خیر مال راکړی دا دې ته منتقل کړم دا به مطلب او یو شرط پکې دوام دی چې دا استاد چې کوم دی دا به په اعلی اخلاقو باندې به د برابري اوچت اخلاق بولکه حسن اخلاق چې څه وایي الله تعالی بوله بهترین اخلاق ورکړي نو د علم د پاره بهترین اخلاق پکار دي د طالب العلم د پاره اومه او د استاد د پاره او بهترین اخلاق د کدي چې په دین باندې مکمل طور عمل کول او د خلکو سره په ډیره نرمه او حکیمانه انداز باندې خبرې اترې کول دا اصل کې دیته وایي او ځکه چې زمونږ معلم اول او محدث اول څوک و زمونږ استاد سره امت مسلمه اول معلم څوک و رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ اول معلم دی
او اول محدث دی زمونږ پیږي پرې باندې هغه څنګه اخلاقو څنګه راغر مرګرو سره مل ملاپ او ناسته پاسته دغه څه ګوره په دې ځمکه پر مرګرو سره ناست د پیغمبر خدا د جامو او د صحابو د جامو فرق هم نه کله چې بر باندو نه سړی راغی کنه سلام به واچو مجلس ته بیره سي قتل تاسو کې هغه پیغمبر کم یو دی پیغمبر خدا سي ځال لرسي دغه نو چې هغه د مخ کې نه پړه کېده چې دغه پکې پیغمبر تاسو کې هغه پیغمبر کم دی نو صحابه ورته دا زمونږ مینس کې چې ناس دی دا تک سپین ښایسته رنګ دی کله کله پیغمبر خو مرګر مینس کې ډډه موالي وه پیږی پرې باندې مرګرو څه پړو کله چې بار ته لاړل غزا له جهاد له یا په سفر باندې او صحابه به یو ځای کې راټول شو چې اخلې پخلې کوي نبی علیه السلام به ډکي راټولول ډکي خشاک به راټولو نو صحابه جیس موږ ستا دپاره لګي وکړ ویل نه تاسو نه زما اجر ته زیات احتیاج دی زما الله ته تاسو نه زیات احتیاج دی د اجر تاسو دا زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق ور هغې به خپلې سپلۍ او پیزار به په خپله ګانډه هغې به خپلې جامې په خپله ګانډلې هغې په جامو کې به چې را خزنګان په خپله دغه کول پرې پوهېږئ پرې خبرو او په کور کې عایشې المؤمنین نه تپوس شوی چې پیغمبر خدا څه کار کوي په کور کې نو عایشه ام المؤمنین فرمایي په محنت اهلیه د کور والو په خدمت کې به د کور څه خدمت دی به کوم لوی شان د دواړو جهانو سردار دی د تمامو پیغمبرانو سردار دی د هغه پای ته هېڅوک په مخلوق کې نشي رسېدی خو د هغه دې اخلاقو ته وګورئ او اخري لسم دا دی چې الادب والتقوى ادب څه ته وایي بس هر هغه فعل او هر هغه قول او هر هغه معامله یحمدو چې د هغه قابلې ستایش داسې عمل کې داسې علم کې او داسې معامله کې چې قابل ستایش په نزد د الله او د رسول باندې دې ته ادب وایي او تقوا پرهیزګارۍ ته وایي تقوا څه ته وایي پرهیزګارۍ ته تقوا وقایتي وقایتن نه ماخوذ دی دې ته ګوره وقایې وایي دې قرآن مجید دې دغه ته دې ته وقایې ولې وایي وقایت ساتلو ته وایي دا هم دا کتاب د شلیدلوالي نه ساتي وقایت الروایت چې تاسو هلته په شر وقایه کې وایي نو ته ولې وقایت الروایت وایي دا د روایتو محافظ دی پوهېږئ پرې نو وقایتي وقایتن ځان ساتلو ته وایي د خپل حفاظت ته وایي او تقوا په حقیقت کې دا یو کیفیت او قوت دی چې الله د مؤمن ښځې او د مؤمن سړي په دماغو کې پیدا کړي مؤمن سړي د مؤمن ښځې په دماغو کې الله پیدا کړي او د هغه قوت دا څه نه پیدا کیږي د قرآن او د سنت د مطالعه نه پیدا کیږي په دین باندې ځان پوهه کولو نه پیدا کیږي او دا چې د چا په دماغو کې پیدا شو نو هغه ته به حق ښکاري او باطل به ورته باطل ښکاري جایز به ورته جایز ښکاري او ناجایز به ورته ناجایز ښکاري نیکانو سره به مینه وي او د بدانو نه به نفرت دا د تقوا اصل معنا ده یعنې فعل الطاعات و ترک المنکرات دغه لنډه ترجمه مفسرینو کړې ده چې د مامورات کول او د مناهیو نه ځان ساتل اصل تقوا ده نو تقوا د علم دپاره ډېره ضروري ده ډېره څونه ضروري ده امام شافعي رحمت الله علیه یو موقع کې داسې خبره کړې ده ویل دا چلو شو چې د هغه یو استاد دی د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد دی وکیل نومې دی د بخاري کې به راشي تاسو له ګڼ شاګردان دي د امام بخاري د استادان دي د امام بخاري او شاګردان دي ابو حنیفه ګڼ غټ مایناز استاد د امام بخاري مکی ابن ابراهیم دی او دوی ثلاثیات دي په بخاري کې د هغې اکثریت د هغه نه نقل دی او ثلاثیات دې ته وایي چې د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم او د امام بخاري په منځ کې درې استادان دي دې ته ثلاثیات نو مکی هم په هغه استادانو کې دی چې ثلاثیات د بخاري ته نقل دي او اکثریت نقل دي
ډېر کم د بل چا ونه نقل شوي. نو دا هغه امام شافعي رحمت الله علیه وایي چې زما استاد وکي او زما ذهن به کار نه کوي. نو ما ورته شکایت وکړو، نو شکوت الى وکیع سوء حفظي فاوصاني الى ترك المعاصي فان العلم فضل من الهي وفضل الله لا يعطى لعاصي. وایي ما خپل استاد وکي ته شکایت وکړ خپل بد ذهنۍ یي زما ذهن کار نه کوي. وایي ما ته ویل ګناهونه پرېږده طالبه، خلاف ورزۍ پرېږده، راودرس ګناه پرېږده. او راته یې وجه وویله چې فإن العلم فضل من الله، علم د الله فضل دی، وفضل الله لا يعطى، او الله خپل فضل ګناهګارانو ته نه ورکوي. د دې وجې نه زمونږ استادانو به موږ ته دا ویل چې کوم طالب د کتاب ادب نه کوي، د خپل استاد ادب نه کوي، د مشرانو ادب نه کوي، بې ادبی، نو دله خو به اول او ګناه نه پرهیز نه کوي، دله الله علم نه ورکوي. دی به څه ورځي خو داسې به وځي لکه هغه غوڅ چې د پاڼۍ نه وځي. او که فرض که دله خدای علم ورم کي، نو د بې ادبه سړي د درس رونق به نه وي، درس رونق به ویني. دا زمونږ دا موږ ته استادان ویلي پخوا. د دې وجې نه تقوا ډېره ضروري شی دی، ډېره زیاته. خبرې چې امام شافعي رحمت الله علیه د استاد په دې وصیت عمل وکړو، نو څومره ذهین شو. یو ځل مدینې ته تللی دی، مدینې ته راغ. مدینه کې لوی عالم امام مالک رحمه الله د موتا درس کوي، درس کې کېناست، درس کې کېناست. امام مالک رحمت الله علیه به داسې کول چې هغه پاکې جامې به واغوستلې، غسل به یې وکړو او پاکې جامې عطر به یې پورې کړو، بیا به راغی حدیث به یې شروع وکړو. امام شافعي ناست دی، نوجوان دی. اوس امام مالک لګیا دی دغه وایي د موتا حدیث وایي، او دی هلک ته ګوري، دا مېلمه دی، دی په دې لیکل کوي. ټول سبق چې وشو، نو امام مالک رحمت الله علیه دا راوغوښتل، نوجوانه دلته راشه، ګوره ما حدیث ته پیغمبر خدا ویلي او تا په ګوتو لیکل کول، دا تا څه لیکل؟ ویل چې دا تاسو څه ویل، دا مې لیکل. نو ویل څنګه دې لیکل؟ ویل تاسو ته جي غوږ کېدی؟ امام مالک امام شافعي دې خپل لاس ته داسې ګوري، دې لاس ته ګوره، یو حدیث وایي چې قال قال رسول الله وقال قال رسول الله وقال قال، تمام درس یې ورته ووایه. ویل جي دا مې لیکل. دومره ذهانت ته خدای ورسو، دونه لوی علم ولا الله ورکړه. که موږ او تاسو پرهیزګاري وکړه، زه تاسو له لیکل در کوم چې زموږ او ستاسو علم انتها به بیانوي. هر شی به د خدای دې مخې ته راغورځوي، هر شی یو فیضان به د الله د طرفه په موږ او په تاسو باندې. او که موږ په صحیح معناګانو کې موږ خپل خوراک پاک کړه د حرامو نه، او موږ خپل عمل پاک کړه د ریا نه، د سمعت نه، د خلکو ته د ځان ښودنې نه، نو تاسو بیا وګورئ چې د الله تعالی رحمت زموږ او ستاسو شامل حال ګرځي او که نه ګرځي. نو ګوره دا صرف تاسو ته مانن آداب د علم وښودل، چې د علم آداب او د علم شرایط دا دي چې تصحیح د نیت ته، تصحیح د نیت ته یوه، او عمل دی په خپل علم باندې، او د یو معلم دپاره د بهترینو اخلاقو ضرورت دی، درې، او دارنګې چې کومه دی بل مې څه ویلي او عمل کول په خپل علم باندې. او دې سره چې کوم دی نو بیا شاته چې روان شي، نو بیا تاسو ته مو ویلي چې علم به د چا نه اخلي. دا حدیث کې راځي چې دا علم دین دی. انس رضی الله عنه نه روایت دی، دا علم دین دی. وګورئ چا نه دا دین اخلي. دا سړی په خپله په دې دین باندې کاربند دی که نه دی؟ که نه د دین په ځای باندې نورو خبرو پسې دی، دا چا نه باري دا علم. اودس کې به سړی داسې لازمه نه ده چې سړی دی اودس وکړي،
ځکه چې دا حدیثو کې راځي نبی علیه السلام د عرفات نه روان دی او شعیب ته چې ورسېده هلته اودس یې مات کړ او غالبا اسامه رضی الله عنه ورته اوبه اچوي نو ورته یا رسول الله الصلاه نه الصلاه امامک الصلاه امامک مونځ مخې په مزدلفه کې دی مشعر حرام کې به کوو ښه الصلاه امامک پیغمبر خان سلام لاسونه ووینځله استنجا یې وکړه نور اودس یې ونه کړه بیا چې کله هلته لاړه بیا استیعاب د اودس یې وکړو پوره اودس یې بیا هلته نو دا خیر داسې لازمه ده خو بهتره خبره ده غوره خبره ده چې سړی په اوداسه کې ناست کړي دا نور دا د علم داسې کار دی که نه چې دې کې به بیا اودس ټینګول سړي ته ډېر ګران وي دا به ته مطالعه شروع کړي نو کې به بس کې به شروع کړي به نو دا یو څو خبرې مې تاسو ته وکړې انشاءالله ټیم په ټیم باندې به دا زموږ استادان دي عالمان دي الله تعالی یې دوی له په عمر کې خیر او برکت واچوي نو به تاسو ته ټیم په ټیم باندې دا کوي موږ دغه سیده ساده خلک یو او دغه علم خلکو ته ښایو او دا سم چې مدرسه هم سازه کړې ده او څه کوو دا خالص د خدای د رضا لپاره کوو هېڅ چا دپاره په دې کې موږ کار نه کوو موږ د دین اسلام دپاره کار کوو د الله او رسول دپاره کار کوو او زمونږ دغه هدف دی او دغه زمونږ منډه ده چې موږ د دې سره سره چې موږ علم هم زده کوو او بیا د دې علم عملیت هم په دې دنیا کې غواړو چې دا مشرکانه دی حکومت دا کافرانه حکومت دا د سودو په سودخورۍ باندې مبني حکومت د دې د ختمولو موږ قصد مصمم دی د دې په ځای د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم شریعت نافذ کول دغه زموږ کار دی موږ کې نور څه نشته موږ نه د حافظ صاحب لپاره کار کوو او نه د مشتاق لپاره کار کوو او نه موږ چې کوم دی دغه رانه هېر شه دا سراج الحق صاحب را د دې لپاره موږ کار نه کوو موږ کار د الله او د رسول لپاره کوو خو هغه خلک د الله لپاره کار کوي موږ یې ځکه ملګرتیا کوو په اخلاص یې کوي د ملک شریعت غواړي ځکه یې ورګري کنې زموږ هغې سره نور څه دغه نشته موږ دلته سبقونه وایو خپل سبقونه به وایي انشاءالله العزیز او هېڅ دغه به مخې ته نه راځي خوراک څښاک به هم دله موږ کوشش کوو